السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم ستاسو کوربه علي هوتي. مشرق سپورټس پروګرام کې نیغ په نیغه تاسو ته هرکلی. او ګرانو کتونکو، کم انسانان چې ترقي کوي یا نو د ترقۍ نه پس چې دی بیا ډېر خلک داسې وي چې د هغې ترقي نه خوښوي. نن راسره یو سینیر جرنالسټ راسره ناست و، شیر عالم شینواري صاحب. نو هغه وی چې څومره هایټ وي نو بیا دومره ټایټ وي او هغې نه پس چې دی فایټ وي. یقینا چې موږ څومره برزو نو زموږ دشمنان سیوا کېږي او هغه نه خوښوونکي خلک د انسانانو چې کم سټرګل کوي او هغه خلکو ته په بیا چې دی مختلف نومونو سره یادوي چې دا خو اول داسې و او اوس داسې دی. نو یقینا چې موږ خپلې رویې چې دی هغې کې پازیټیویټي راولو، ځکه چې څوک محنت کوي نو هغه به برځي. او د محنت نه بغیر چې دی چا هم ترقي نه ده کړې او هغه قومونه ترقي کوي کم چې صرف او صرف محنت کوي او بیا ځوان کل چې دی هغه په محنت باندې ولګوي. یقینا چې خلکو ډېر محنتونه کړي دي، خو اکثر به داسې یو رغه راته نیوز راته چې یاره د محنت صله چې ده هغه نه میلاویږي. خو د خیبر پښتونخوا موجوده ټایم کې د سپورټس په مد کې داسې نران خلک، داسې خواږه خلک چې هغې لګیا دي د خیبر پښتونخوا د ځوان کل دپاره چې دی نوې ټیکنالوژي د سپورټس په مد کې راوړي او هغې سره چې د پاکټ منی دپاره، یعنې د هغې د مور او پلار چې دی په هغې باندې چې دی بوج رانشي او د ماشوم ته پاکټ منی ورکوي یا چې هغه وګوري چې یاره زه به جوس کله څکم، زما ته د تلو راتلو خرچه به څنګه میلاویږي. نو هغه ټول نن په خیبر پښتونخوا کې په خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی هاوس کې زموږ خوږ وزیر اعلی محمود خان صاحب چې دی نو هغه د ماشومانو دپاره چې دی کم ماشومان چا چې انډر 21 کې انډر 16 په ټورنامنټ کې چا چې ګولډ میډل، سلور، براونز میډل ګټلي د هغې دپاره اعلانات کړي دي. او چې زه به هم چې تاسو سره دا ټول څیزونه لږ شانتې شیر کړم چې ټوټل چې دی نو 107 هغه ماشومانې کم چې انډر 21 کې انډر 16 کې هغې چې دی ګولډ او براونز او سلور ګټلي دي، چې هغې کې ګولډ چې دی 58 دي او سلور چې دی 35 دي او 14 چې دی برونز میډلز دي. د ګولډ دپاره چې دی 10,000 او د سلور دپاره چې دی 8,000 او د براونز میډلز دپاره چې دی نو 15,000. دا به هره میاشت چې دی د ماشومانو اکاونټس ته ځي او زبردست ماحول هغه ماشومان چې چا د خیبر پښتونخوا دپاره ګولډ او سلور او براونز میډل ګټلي. په وزیر اعلی هاوس کې چې دی فنکشن شوی دی، صوبایي وزیر شیرام ترکې صاحب چې دی هغه هم پکې موجود و او چې دی وزیر اعلی معاون خصوصي برای اطلاعات هایر ایجوکیشن کمیشن چې دی کامران بنگش، سیکرټري سپورټس عبدالمجید صاحب، عابد مجید صاحب، ڈی جی سپورٹس اور چې د هغې اکاؤنټنټ افیسر چې دی امجد خان سکلین صاحب او رشیده غزنوي ډایرکټر سپورټس وومن، بلا چې دی نورم سینیر کسان موجود. نو موږ کوشش کړی دی چې په دکه د حکومت دکه ښه سوچ او دکه ماشومانو په سر باندې لاس راښکل چې دی نو یقینا چې ډېر ضروري. نو موږ کوشش کړی دی چې نن مشرق سپورټس پروګرام د هغه ماشومانو او دې سره چې دی په خیبر پښتونخوا کې سپورټس رایټر چې دی هغه ډېر ښه رول ادا کوي. کو تاسو په پاکستان کې هر صوبې ته لاړ شئ، هر ډسټرکټ ته لاړ شئ، واحد به خیبر پښتونخوا پېښور کې چې دی سپورټس رایټر چې دی هغه اکټیو دي. د هغې دپاره چې دی یوازې دا نه چې هغې سپورټس رایټر دي بلکې هغې سپورټس اکټیویټیز کوي. ریسنټلی هم اکټیویټیز شوي دي. موږ کوشش کړی چې زموږ په منځ کې چې دی زموږ سینیر جرنالست چا چې څلور ورلډ کپ چې دی هغه کور کړي دي، په خپله باندې د هاکي انټرنیشنل پلیئرز پاتې شوي دی، د اسلامیا کالج سټوډنټ دی او یقینا چې په سپورټس باندې مین دی. په اسټرالیا کې د پاکستان ورسز اسټرالیا، په انګلینډ کې انګلینډ ورسز پاکستان، کامن ویلث گیم اور چې دی ورلډ کپ یې مختلف چې دي هغه څلور 15 شپږ څونه ورلډ کپ یې شوي دي هغه ایز ا جرنالست کور کړي دي. اجاز احمد دوزی صاحب، سر بخیر. ډېره مننه. څنګه تاسو خیر؟ څونه ټیک کتونکي دي اورېدونکي دي ټولو ته زما چې دی زما له طرفه په خیر علي او ډېره مننه. سر ډېره ستاسو ډېره مننه چې تاسو په دومره ټایټ لایف کې چې دی هغه ټایم وباسه. ګرانو کتونکو، موږ سره چې دی د انډر 21 او انډر 16
کومه ماشومه چې د لانګ ټینس کوي یقینا چې د هغې مور او پلار له داد پکار دی چې هغه دومره ماشومه چې دا هغه سپورټ کوي او نن هغې هم په دغه فنکشن کې وو موږ کوشش کوو چې دغه ټول سلور ګولډ او براونز میډل ماشومان چې دي ټایم ټو ټایم ستاسو دپاره راغواړو څه دی نه مخکې موږ راغوښتې مې عروج فاطمه لانګ ټینس پلیر په خیر راغلی السلام علیکم څنګه الحمدلله ټیک ټاک ہے یریګه ما غپ لګو بالکل دا فیملی ماحول مشرق سپورټ چې دا بالکل فیملی دا اور موږ بالکل اجازه صاحب قراشو ایز ا جرنل ایز ا سپورټسمین ایز ا جرنالست نو سپورټ نه ستړی کیږي نه یاره سپورټس چې دی دا بیسیکلی لایف دی او هغه دغه خبره کنه چې وي ستاسو ګراوندونه چې آبادی نو یقینا ستاسو ځوان کول چې دی مخ په بره رواني نو اومغه زمونږ موټیو دی په خپل پلیئرز پاتې شي او عین پس سپورټس جرنالیزم ته راغم او سپورټس جرنالیزم کدی ګراوند نه اخوا دی خو شو نو یقینا بیا به مړیو او په دې سره دا زمونږ مینه ده او دا چې کوم ټیلنټ ما سره ناست دی یقینا دا هغه ټیلنټ دی چې مونږ دی اوس سرف کو ولې چې لکه مونږ به چې کوم خیالات لیدل چې یاره د څه دپاره به مونږ فایټ کو د څه دپاره به مونږ دعاګانې کولې چې یاره داسې خلک چې مونږ ماشومانو ته د ارشاد صاحب هغه ټول چونکې زما سره ډېر ټایم وشو ایز ا سټوډنټ ایز ا سپورټسمین بیا نن سر هغه ټولې دعاګانې قبولې شوې بالکل الحمدلله دا نن چې ما څنګه وکړه او دا یو لوی دی پسې یو لوی سلسله را روانه ده یو سلسله را روانه ده او چې مونږ نن دا غي ثمرات ګورو لګیا دي لکه تاسو دا وګورئ چې زمونږ په 11 سال او په 12 سال یا په 13 سال کې زمونږ پلیئر چې دی هغه انټرنیشنل سطح ته رسی نو دا هغه ثمرات دي دا هغه بوټي دي چې هغه واړه کړل شي او اوس چې دی دا غي هغه دغه روزي او هغه ګلونه کول شروع کړی دي نو که هغه په هر گیمونو کې دي لکه نن زما غلطه موجود ما او یقینا دا چې کوم سټپ واغشتل شو وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان نو چونکې دا سپورټس منسٹر پاتې شو او هغه ټایم کې د یو سیز ماستر مایند کو انډر 23 گیمز راوست بیا دوی چې انډر 23 پسې انډر 21 پکار دي انډر 21 پسې انډر 16 راوست لکه مونږ اوس ګراس روټ لیول ته روان یو او د دې ګراس روټ لیول نه چې دا ماشومان پالش کیږي او دیتا اوس د دې پذیرای کیږي او دیتا اوس انسنټیو ورکای کیش انسنټیوز لکه نن هغه اکوپمنټ سم دغه کو ماشومان له ورک هغه گیمونو چې چا میډل ګټلې وي هغه کې اکوپمنټ سم ورک اوس ټینس ما سره دا ناسته دا عروج ناسته د دې یو ریکټ 27000 روپو دی د دې د بال یو ډبې چې دی هغه په 1000 روپے دی سلور بالې پکې او هغه هارډلی چې دی 2 ورځې 3 ورځې بس بالکل نو د دې زبر د دې مور چې دا اغي ته دات ورکوم چې میډیا سنټر او ټینس کورټ چې دی دا بالکل گاونډیان نو ماته د دې مورم ښکاری او هغه افورټس چې کوم زما وایف چې دی لایبه سره کړیو ایز ا مور هغه سپورټ کړیو انټرنیشنل سطح دغه نو زه هغه سیس ګورم لکه عروج کې او حریم چې دا اغم دا نو دا دواړه ګوره انډر 21 کې دے آر میډلسټ دے آر سلور میډلسټ ان دی ایج اف 11 and in the age of 13 at a national level they are winning so دا سيزونه چې دي دا هغه دغه دي لکه ما نن یو کس انټروډیوس کو په ټیبل ټینس کې دا سونه غټه خبره ده چې زمونږه د پیښور او بیا د چترال پلیئر د چترال سونه چې دي دونه ټیلنټډ چې هغه دي زنه سپیشلی ورلد ټیبل ټینس فیڈریشن اغوستو د پاکستان نے اسلام آباد تا چارټرډ فلایټ راغو هغه پای کې کینولو او هغه دوه قطر ته بوتلو اغله هغه ته هوټل کې سټے ورکا او هغه خلکو ته دغه ایگزیبیشن یې خولو چې دا پلیئر دی دا ټیلنټ دی کنه نو میواله خیر دی هم خواجه نادر خواجه سینیئر جرنالست دغه دغه پسې ک تاسو حسیب والے دغه پسې شایان والے دا سلسله د کاغه فیمیل والے کائنات غونډه پلیئر زمونږه په انډیا کې د انډیا نو غټلا میډل یو غټلو دغه سي اقرا چې دی په انډیا کې یو غټلا ساوث ایشین چیمپئن دا نو دا هغه سيزونه دي یا تاسو نور گیمونو ته سکواش ته لاړ شئ سکواش کې
अंडर 15 چیمپئن چې دا سنا بهادر چې کوم اور دې خبرې نشي کولای خدغه سیداینه مخکې چې دې کومل وا لایبا انډر 15 چیمپئن پاتې شوی وا پاکستان نمبر 1 پاتې شوی دا اوس کومل چې دی هغه انډر 15 هم چیمپئن وا انډر 17 هم چیمپئن دا او اوس پاکستان کرنٹ انډر 19 هم چیمپئن دا کومل نو د پیښور سره تعلق ته نو دا هغه ډیر داسې سکسس سټوریز دي چې هغه زه چې ویما او بیا د دې نه د ګورنمنت چې کوم سپورټ را روان دي لکه دې سره به زه هغه کسان نه روما چې کوم چیف منسٹر خیبر پختونخوا ته نن ما دا وې چې بینګ ا سپورټس منسٹر تا دا سیس ماستر مایند کړو خو پاغي ایگزیکیوشن چې دی په کې مونږه ته پکار نه چې مونږه عادل صافي ایر کو عادل صافي بالکل کنه چې دا یو نومو یو سټرګل او ګور په پاکستان لیول باندې هغه اپریشیټ کیږي لګیا دی هغه کار اپریشیټ کیږي لګیا دی خو هغه سپورټس کې یو کار وکړو بیا یو نومو مونږ سره جنید خان جنید راغو ډي سي سوات نن سبا ډي سي سوات دغه شو یقینا چې دا سی ام سویل چې رجی د کار سړی ولې نو هغه اډیشنل سیکریټری تر ورسېدو خو ډي جی سپورټس پاتې شو بیا موږ سره یو بل غمه به وتواله اسفندیار خټک ته دا دی اوس عابد مجید چې دی د موست انرجیټک او داسې سیکټری دی چې پخپله په سپورټس او سکواش پخپله کوي ټیبل ټینس پخپله کوي او هغه دا نوې سیزونه انټروډیوس کړ چې تاسو ته ټیبل ټینس کې پینګ پونګ چې کوم ماشين دی هغه انټروډیوس شو کنه چې هغه سیلف پریکټس کیږي بیډمنټن کې او شو ټینس کې او شو کنه چې بالینګ چې دی کرکټ کې ستاسو بالینګ ماشين راغی دا ماشينز راغ الکترونیک تمونګ لاړو الکترونیک جیم اسټابلیش شو ایتاباد کې سونه زبردست جیم دغه شو د پاکستان دویم نمبر دا الکترونیک جیم دی انټرنیشنل سټانډرډ چې هغه په ان سی اے کې دی او دلته دی نو هغه جیم یو کوم داسې یو سپورټس یو یونیورسيټي جوړ شي یو بایو میکانکس لیب هم جوړ شي جاسه بنځه چې پاکستان کې مونږ لګیاو لیډ کو په ډیرو سيزونو کې ګران کوتل کو اجازه داوزه صاحب راسناس او اروج فاطمه خوزه چې د سی ام صاحب نن چې کوم سیماوس کې کم فنکشن شوی دی چې دا غیر لک شانته لک تاسو ته مو خو چې نن کم فنکشن شوی دی او دا کم سپورټس مینانو چې دا درسایي شوی دا سی ام صاحب سوی راځي ګران کوتل چې دا وګور راګدرګو دا وزیر اعلی محمود خان صاحب کوم چې په خپل باندې سپورټ سره مینه ساتي د اسلامي کالج سټوډنټ پاتې شوی دی د اګریکلچر یونیورسيټي سټوډنټ پاتې شوی دی او بطور چې کله سپورټس منسټرونو یقینا چې کله کله به موږ سره ذکر وکړو چې سپورټس بدل یو طرف ته رسوم او موږ به وایو چې یاره دا ډېر ګران کار دی چې د سپورټس فیسیلیټیز کې موږ ډېر رستو وو خو اوس د الله پاک دک یو لوی کرم دی چې زموږ په خیبر پختونخوا کې هغه سترګې پیدا شوې چې هغې دا لیدل شروع کړل ډېر خلک چې دي هغه ښه څیزونه نه ویني نو په کار دا دی زویمه چې هغې ښه څیزونه وویني چې 204 چې دی په خیبر پختونخوا فاټا کې چې دی د سپورټس فیسیلیټیز لپاره کار شروع دی په اسلامي کالج یونیورسيټي کې یو زبردست اسټروټرپ او ایجاز صاحب را سره هم ناست دی هغې په خپله د هاکی پلیر دی او را روان جون کې چې دی په پاکستان کې به لومبۍ خیبر پختونخوا وي چې په هغې کې به 11 اسټروټرپ چې دی هغه به لګي او که موږ وګورو د خیبر پختونخوا چې دی ډېر لوی لوی پلیران پیدا کړي دي او هغه چې دی دغه سلسله خیبر پختونخوا حکومت چې دی هغه جاري ساتل غواړي چې نه چې دا تته نشي موږ څنګه په هاکی کې برو په سکواش کې برو نو اوس موږ غواړو چې موږ په ټولو ګیمونو کې دغه شانته لیجنډز پیدا کړو دغه لیجنډز لپاره چې دی تخم کرلی شوی دی او اوس د هغې تیغې او هغه ګلونه چې دي هغه مخې ته راځي را سره چې ده نو فاطمه اروج ناسته ده کوم چې د لانګ ټینس پلیره ده هغې سره به کوشش کوو چې هغې سره لږې خبرې وکړو خوندورې مزیدارې اروج څنګه یې الحمدلله څه به وایې نن په مشرق ټي وي باندې ناست یا زه به وایم چې کرکټ دې ولې نه کو فوټبال دې ولې نه کو بل گیم دې ولې نه کو چې لانګ ټینس ته رالې ټینس زما خپل شوق هم دی او زما پیرنټس هم دا خوښ دي نو ځکه ما زیات ټینس پریفر کو نور گیمز په دغه معنی ټینس ماته زیات پریفریبل مزیدار گیم دی کنه نن وزیر اعلی هاوس ته تللی وې نو سم محسوسوله چې یاره به کوما سپورټس نه کو نو ډېره به ګرانه وه چې دغه ځای ته تللی وې ډېر هلته کې ډېر ایکسایټډ وو د څونه پهله او چې لاړو نو ډېر ښه راته فیل شو که اوس څنګه زما باقي کلاس فیلوز دي
نو هغه سپورتس نه کوي نو هغه یې هغه ځینونه ته نشي تللی چې کوم ځای لکه سپورتس تا دا اندازه ملو شو چې لکه زه سپورتس کوم کو داسې زه نورم مهنت کوم نو د پاکستان په سطح د دنیا په سطح چې زه نورم چې د خوشحالیانې خلکو له ورکولی شم جی دا څنګه زما کلاس فیلوز دي نو هغه هغه ځینونه ته نشي تللی نه هغه هغه رنګ ایکسپیرینس کولی شي هر څه چې څنګه زه کوم او زما څنګه ایکسپیرینس نو هغه رنګ هغه نشي دغه کولی نو مزه وه جی زه یم چې سپورټس څومره ضروري دی د ماشومانو دپاره سپورټس ډېر انتهایی ضروری دی نن سبا دور کې خو څه وجه څه ده چې ولې ضروري دی چې نن سبا الکترونیک میډیا د ټوله زما خپل رور چې دی هغه هر ټایم ټابلیټ ته ناست دي سار کلاسونو پر دغه باندې والي او ټوله ورځ بیا هغې ته ناست دي نو دای د لاسه زموږ ایسایډ هم وي کېږي زموږ هیلث هم هغه رنګې ډاون کېږي نو سپورټس ضروري دی چې څونه سپورټس کې انوالو وي دونه به چې تاسو ذهن به هم د سوچ به هم د مثبت وي او ایکټیو به جی خیبر پښتونخوا حکومت چې د بلا فیسیلیټیز ورکړي دي نو که ستاسو څه ګیله میله خیر دی موږ ته وایو موږ ته نه وایو نه فیسیلیټیز خو ښه کافي دي خو بس زموږ لغونه کې موږ ته د نور موږ ته نه وایو موږ د لږ نور سپورټ کی زموږ د پاره هغې چې د مشینونه خو راغوسته د بالز دپاره خو بالز راته پرووایډ کوي او په مزه مزه به وکړي خلک مشینان چې راشي نو لازم دی چې ښه چې بالز راته پرووایډ کي نو موږ به څه وکړو موږ خپله ځان ته یو ډبې بال راوړو هغه یو ویک به وچلي نو په بل ویک کې به بیا دغه یې زموږ پیرنټس خو اوس دا نه نه چې ته کومې پیسې ملاویږي نو په دې باندې خو به ګناه سره په وایي چې به ځان له په کپړې علم او خوراک په پې کوم ګناه دا خو د دې دپاره دي هغه انعام چې دی جمع کوم سایډ ته جمع کې دا ولې جمع کې د ډایټ دپاره دی نو سر هغه موږ هغه ټول انعام د سټارټ نه تر اوسه پورې چې موږ ته کوم سرټیفیکیټس ملو شو یا کوم ټرافیز ملو شو یا څه انعام راته ملو شو نو هغه ټول موږ ځان سره سنباله خېږي سنبال خامخا ټرافي به سنبال دي خلک خو لکه دا پیسې باندې په کار نه چې ځان له ښه شوز واخلې ځان له په بالز واخلې نه هغه موږ ته ماما وایي د پیشو قبر لګ نه ماما پاپا موږ ته دا وایي چې دا تاسو ته یو اوارډ په ټایپ کې ملو شوی اوارډ په تور ملو شوی تاسو خپل کې یوز کوئ نو یوز کوئ وایي باقي هغه موږ ته وایي تاسو د سم فکر مه کوئ کله بال ضرورت شو کله کپړو کله بوکس سم شو نو هغه موږ لکه ایب خوشاله دي سپورټ کوي دي هغه ډیر سپورټ کوي په ګراوند ته چې راځي نو لازم دی چې تاسو ماشومان یې داسې فیمیل ته ډیر غنی فیسیلیټیز نه نو آیا ماحول داسې هیلدي دی چې کو پرس که نور څوک راتلل غواړي نو راتلی شي او سټارټ کې چې موږ ټینس ته راغلو نو ټیم جنکۍ نه وي په ټینس کې نو زه او زما خور چې دی فرسټ لکه پلیئرز وو حریم فاطمه موږ دواړه فرسټ پلیئرز وو چې ټینس ته راغو او بیا هغې نه بعد هم ورکې پلیئرز راغه اوس هم موږ سره لکه اوس جنکۍ زیاتې شوې چې سټارټ کې موږ راغو اړوې نه اوس هغه راغی اوس لکه موږ ټول مل کې کوو ډیولپ کېږي نو زه به سجیسټ کوم چې او ټینس ته راشي ټینس راشي ځان ته ګول صحیح ښه د لومړی راته دا ووایه چې سبق سویم کې وی 9th کې ناینث کوم سکول کې آرمی پبلک سکول اینڈ کالج نو سکول سایډ نه میچز کیږي سکول په لیول باندې خو ټینس نشته هغې کې نور گیمز دي خبرې کوو ګران کتونکو موږ سره زموږ ینګ اینڈ انرجیټک وزیر اعلی معاون خصوصي برای اطلاعات هایر ایجوکیشن کمیشن کامران بنګج صاحب سره په لاین دی هغې سره به خبرې اترې کوو چې نن هغې په دې فنکشن په هکله څه وایي السلام علیکم بنګج صاحب وعلیکم السلام مننه جی څنګه تاسو خو سر کونن راته دا ایونت سمرایز کړئ چې تاسو دونه ښه زبردست ایونټس په وزیر اعلی هاوس کې د هغه ماشومانو دپاره کوم چې را روان وخت کې د پاکستان او د دنیا سپورټس چې دی لوی لوی شخصیات په جوړیږي سر دې هکله به څه وایې ټولو نه اول خو ستاسو مننه زموږ خور تاسو سره چې کومه ناسته ده هغې ته هم سلام ټولو اورېدونکو ته ګورئ بنیادي طور باندې کله چې دا سپورټس هغه چې کوم دی که نه کیپبلیټیز خلکو کې ډیولپ کېږي نو هغه ډېر زیات وړوکوالي نه هسټوریکلی دا پروون خبره ده چې ماشومتوب کې چې کومو هلکانو اپټیچیوډ د سپورټس طرف ته یا دا چې څه طرف ته نو هغه یوزولي په لیټر آن چې کوم دی هغه هم هغې کې سکسس حاصل دي نو پښتونخوا حکومت پهله ځل چې کوم دی انډیور کړله وزیر اعلی صاحب کله چې د سپورټس منسټر و لاست ګورنمنټ کې
نو هغه کې دا انډیور کړل چې لکه انډر 19 بو انډر 23 بو انډر 30 بو خو موږ په نظر چې کوم د انډر 16 گیمز انیشیټ کړل او هغه نه چې کوم د ډېر ښه رزلټ ساتل شروع شول زموږ ماشومانو چې کوم د بیا نېشنلی او پروینشلی ډېر غټ اچیومنټس وکړل نو نن چې کوم د دې د حوصله افزای لپاره او چې د خپل سپورتس اکټیویټیز جاری ساتي دي ته یو سټایپنډ اعلان موزیکلا سے وکړلو دا ګولډ میډل لیست چې کوم دی یا سلور میډل دا چې کوم دی د دې عمر نه دی کې دومره الله تعالی صلاحیتونه ورکړي دي نو چې دا غټيږي دی خپل د پریکټیس لپاره یا د دغه لپاره چې کوم دی موږ مهانه وظیفه ورکو دوی به ان شاء الله د دې نه ډېر غټ سټارز وزي په خپل اټلیټکس کې او نور سپورتس اکټیویټیز کې نو زموږ خو بنیادی اوبجیکټیو د پرایم منسٹر هم تاسو ته پته ده چې هغه سپورټسمن پاتې شوی دی ډېر لیجنډري سپورټسمن دی وزیر اعلی صاحب چې د دې منسټري مخکې هم منسټر پاتې شوی دی نو داسې هغه ډېر زیات کلیر دي صرف زه دا ویل غواړم چې سپورټس منسټري یا سپورټس ټوریزم منسټري دی کې به هیسټوریکلی 3.5-4 کروڑ روپے فنڈ دي د وزیر اعلی صاحب ایفرټس نه پس او د وزیر اعظم صاحب چې کوم خصوصي توجه د هغې نه پس د دې 20 ارب روپے نه زیات بجټ اوس دغه شوی د دې پوره منسټري نو دا زموږ د ترجیحاتو تعین کوي د دې نه ښکاره کیږي چې کې بي ګورنمنت سپورتس اکټیویټیز او بیا بالخصوص ارلی ایج کې یا ینګ ایج کې چې کم ماشومان او ماشومان دي هغه د لپاره ډېر زیات سیریس سر ډیره مننه ټایم راکول دینه مخکې څو ورځې مخکې چې د سپورټس د رائټر د لپاره یو زبردست په سکرین باندې تاسو پکې هم موجود یې نو سر داسې پلان شته چې پارلیمنټریان چې دي او سپورټس رائټر او یا زموږ انټرنیشنل سٹار چې دای په مس کې سده ټایم ټو ټایم چې د میچز ارګنایز شي بالکل جی ما البته اعلان هم کړو ما د هغه چې دا کم تاسو جرنالست دی سپورټس رائټر دي ما غوښتل دا ویلو چې موږ غواړو چې دا چې تاسو پته ده چې دا تاسو غوښتل چې اپینین میکر یا زموږ غوښتل چې پارلیمنټریان یا پبلک افیس هولډر د دې ډېر ښه امپیکټ وی بلاندې عوامو باندې هغه هم دې طرف ته بین کلاین کیږي نو ما خدا پروپوزل ورکړو اوس موږ تاسو د کال په انتظار چې پارلیمنټریانز او دغه یو میچ کو د سپورټس رائټرز یا د جرنالست نو دا به ان شاء الله ډېر ښه دغه سر موږ سره زموږ سینیئر جرنالست اجازه د اوزه صاحب ناس سوال غواړي وایو سر جی بالکل ډیره مننه کامران چې دی مونږ ته فخر دی چې زمونږ یو بالکل ینګ ریپرزینټیټیو دی او زمونږ आवाज دی او یو مینم دا جرنالستانو سره نو یقینا زه داغي شکریا ادا کوم او دی چې کوم سجیشن کړو نو پای باندې مونږه فل 4 سټپ واغشتو او یو سمری تقریبا آلموست تیار ده ډي جی سپورټس چې دی اسفندیار خان خټک سره او اومغه پروپوزل چې دی مونږه فارورډ کوو او هغه پروپوزل کې مونږه چې دی چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان او عابد مجید صاحب سیکرټری سپورټس چې دی داغي انپوټ هم پکې دی او ان شاء الله ډیر زر مونږه وایو چې د پارلیمنټریانز او د رائټرز کو سر نه سوال نو زه ما چې سوال لري د بنگش صاحب نه نو بس دادا چې ګراوند ته ډیر راځي ډیر سر ګراوند په تاسو خپل ښکاری زګه چې بل ورځ تاسو راغلي نو ډیر مزه نو زه ما چې داسې اکټیویټیز لګ ډیر کې نو یو دا چې د ګراوندونو کم پرابلمز چې تاسو په کم لیول باندې لیدې شي نو غوښم نو سر سبا وایي چې واک سٹارټ کوي با دا تاسو observation بالکل ټیک دی زه خپل ځاني ماته دا ښکاری چې سره نه فزیکل اکټیویټي پکار ده بیا بالخصوص واک زما یوزولي واک چې کوم دی ډیلی 2 کیلومتر دی خو اوس سیوا کول پکار دی زګه چې تاسو سره چې مقابله نو هغه کې خو چې بیا موږ نورم پټ سره بالکل زه ما چې اخیری کمنټس د خیبر پختونخوا ځوانان چې دي تاسو سره تاسو پارټي سره تاسو ځوان کول چې تاسو سره د اخیری وته څه پیغام لري زه خو خپل ځواني ډېر دا پیغامات او نصيحتونه زما په نیچر کې نه خو زما د ژوندۍ درې لرننګ دي زه وایم چې زمونږ یوت زمونږ ځوان څه دي دغه ورکه ما چې څومره ریډینګ کړی دی یا څومره زما انټریکشن دی ټول ناول پوزټیو اټیټیوډ خپل دغه چې کوم دی پوزټیو ساتي د ارچا متعلق بیا دویم چې کوم دی ښه خوراک
هیلدي خوراک کول پکار دي او دریم چې کوم هغه ایکسرسایز ورک گیمز دا شي نه کول پکاري نو دا درې زما ریکوست ته خپل یوت ته ان شاء الله چې هغه په دې باندې عمل وکړي نو امید ده چې مستقبل ډېر روښانه وي. سر ډېره مننه ډېره شکریا د ټایم راکولو ګرانو کتونکو دا موږ سره ینګ انرجیټک کامران بنګل صاحب چې په خپل باندې ویل کوالیفاید دی سپورټس سره مینه ساتي او د سپورټسمنانو د پاره په زړه کې دک یو دغه ساتي چې خیبر پښتونخوا سپورټسمنان چې دی هغه په دنیا کې اوځلېږي او ګرانو کتونکو زو وړې شانتې دمیل او دمې نه پس راځو دا خوندورې او ګټورې خبرې جاری ساتو. پروګرام کې غلې ګران کتونکو اجازه د وزیر صاحب را سره ناسته اروج فاطمه را سره ناسته دا نن په وزیر اعلی اوس کې یو زبردست فنکشن دا ماشومانو د پاره چې د درسایي په سر باندې لاس راخلو راځم د وزیر صاحب لا چې سر کومنګ وګورو زمنګ ځوان کول د پاره کومنګ سوچ نه کا منګ ځان بیدار نه کا نو یو خوا سوشل میډیا رااله بل طرف ته نشي رااله نو موږ به ډېر نقصان ونه مومو. ګوره چې ځوان کول چې دی دا زمونږ راتلونکي نسل دی سپیشلی نو که مونږ د ځان ژوند غواړو او ځان نوم غواړو او د دې ملک نوم چې دی چې هغه همدغسې پاکستان یو نوم دی لکه د دنیا یو ملک هم داسې نه دی چې هغه څلور ورلډ کپه ګټلې وي پاکي کې ګټلې دي درې اولمپکس ګټلې دي دغسې ډېر زیات کرکټ کې عمران خان او یونس خان یو زمونږ یو هیسټري ده په سپورټس کې زمونږ یو نوم دی نو که مونږ دا ژوند ډېر کول غواړو نو ظاهره خبره ده زمونږ راتلونکي نسل چې دی دا به یوت په سپورټ کول یوت په پرېښودلي سپورټ کوي او یوت سره سپیشلی ما که زما زه چې د دې مور یادوم د حریم مور یادوم یا د عروج مور یادوم نو یقینا دا هغه پیرنټس دي چې دوی ته خپلو بچو د مستقبل پته ده پاکستان دغه سوچم کوي چیرې پاکستان ته زما بچی کوم رول لوبولی شي بالکل نو دا که لاړه شي دا که نن د خیبر پښتونخوا نمائندګي کوي نو خیبر پښتونخوا له نوم یې وګټلو دلته ناسته ده یو فیملی نه لکه داسې به ډېر خلک وي لکه څنګه چې دی ووایي زما کلاس فیلوز او زما دغه ډېر لیمیټډ سوچ دی که دا سبا انټرنیشنل پلیئر نو پاکستان د پاره یو دغه دی نو دې فیملی چې کومه سوچ کړې دی هغه بالکل پازیټیولی ده که نور فیملیز داسې سوچ وکړي د خپلو بچو باره کې او ګراوند ته کم از کم راولي نو یقینا زمونږ راتلونکي نسل چې دی دا به بالکل پازیټیو سوچ سره ولې چې هغه تا سره په سپورټس کې برداشت راځي ٹھیک شو ستا فزیکل ابیلیټیز چې دی بالکل ستا مایند چې دی هغه کنه دغه سي ستا چې کوم د ډے ټو ډے اکټیویټي دا هغه اکټیویټیز یو پازیټیو ځای کې ستا ټایم تیریږي مازیګری چې کوم نو وته ویو نو هغه نشي تماشي عمدغه مازیګری خطرناک اوسګار خیل چې دی هغه داسې زونه کوي نو سپورټس مین تا یا سپورټس وومن تا خو اوسګار ټایم ملاويږي نه نو ځکه ستاسو توسط سره یقینا ستاسو یو اهم رول دی په دې زمونږ د ځوان کول انکریج کولو کې زبا مشرق ټي وي او دغه مینجمنت ته دا مبارکباد ورکوم چې نن دا فنکشن وشو او دا به یو هیسټري نن ورسې دا به یو هیسټري چې او په دې هیسټري کې انډر 16 پلیئرانو ته 107 پلیئرانو ته انسنټیو ورشو او 1050 چې کوم انډر 21 میډلیسټ دي ستاسو په توسط سره زاغي ته ویم چې راغي نمبر او دا وزیر اعلی خیبر پښتونخوا اناونس کا چې دا مارچ نه د لاست مارچ نه دا دی وته شروع کی او تاسو خپل اکاونټونه جوړ کړئ چې تاسو اکاونټ ته هر میاش ټرانسفر کیږي خدای سره یو بل خبره هغه کړی دا چې دا کنډیشنل ټو پرفارمنس ته کنډیشنل ټو پرفارمنس کدا یو کال وتا ته خو ملاویږي خو کوستا پرفارمنس مخکې رواني کنه جی نو هغه کنډیشنل چې دی هغه ټو پرفارمنس تا ستابه نیکسټ ایئر هم کیږي او ستابه دا دریو کال پروجیکټ نو دا به درې کال نو یو انډر 16 پلیئر چې دی دا به درې کال سپورټ کیږي خو کنډیشنل ټو
each and every player performance نو دا چې کوم دا نه چې تا دا ملو شو ته پارام باندې کېنه او بس پکا لکه دا یو ښه خبره ده چې لکه سټرګل کوه اسې مکه عروج خبره وکړه چې ټابلیټ او موبایلونه نو دا ستاره نه د ټابلیټ خرچه ده نه ستاره موبایل خرچه ده دا ستاره ډایټ خرچه ده ډایټ خرچه تبه ډایټ ګوره جی په انډر 16 کې فل کټ سره د بوټانو دی ته ملو شو په انډر 21 کې فل کټ سره د بوټانو او سپورټس ګیر هم زو سره ملو شو دغه سي انډر 23 گیمز چې کوم وزیر الله صاحب وی چې 15 کاله ما تیر کو نو ظاهر خبره ده اغه زینا غسیز وروته نو زه اغه کنټینیوټی چې دا هغه کدا سي جاری وي نو دا ټیلنٹ زمونږه به مخ کی راځي زکه اوس دلته تاسو د ټیلنٹ حواله سره گیمونو حواله سره کیسه شروع کوم نو یقینا ډیر یو اهم دغه ده لکه مونږه 107 میډل دا پریزنسو پنجاب مونږ سره سند مونږ سره بلوچستان مونږ سره آرمی مونږ سره وابډا مونږ سره بالکل دا غینه باوجود ګلګت بلتستان مونږ سره اسلام آباد مونږ سره پای کې زمونږ د اٿلیټس دا میډل ګټلې دي بالکل نو هغه کم کار د پاره چې مونږ دا انیشیټ کړو هغه بالکل پر رائټ ډایرکشن کې روان دي خو دې سره پکار دي چې دا د کې کنټینیوټی وي او دا غول چې سیټ شوی دی او خیبر پختونخوا ګورنمنت دا ګول سیټ کړی دی دا چې مغه شانتي جاری وي لکه دا عروج پلار مور چې دی 27000 ریکټ د ټینس نشي برداشت کولای خو خیبر پختونخوا ډي جی سپورټ یا سیکټری سپورټ یا وزیر اعلی صاحب چې دی هغه دی ته نن ورک نو دی هغه انټرنیشنل سټانډرډ ټینس چې کوم ریکټ ته پاغه باندې گیم یا هغه باندې دغه ها د دې د بالونو دا پرابلم مونږ ډي جی صاحب ته وې نو هغه وی چې به دې فیمیل چې دی دا سپیشلی کیمپس لګوي د دې کنه او اوس د دې میډل نه پس د دې ټولو به 3 میاشتو کیمپ لګي او 3 میاشتو کې به د دې پرفارمنس اسس کیږي د دې مانیټرینګ بکیږي چې هغه ته دا مونږ پیسې ورکو آیا دا پیسې چې دی په رائټ ډایرکشن کې لګیا دي کني لګیا نو دا چې کوم سټیپ ته نو زه وایم چې دا بالکل ان د رائټ ډایرکشن بینګ ا جرنالست زبر دې دا وایم مونږه جرنالستانو لم یو اکټیویټي وکا اکټیویټیز ولی چې هغه ډیر هیکټیک سر تاسو خبره زیات ساتي په دې باندې راځو لکشان خبره کوو دا روز چې دنو لګ غلې یقینا چې ستا امي ټایم وباسي ګراوند ته تارا ولی بیا بوزي نو آیا دې احساس تاسو سره شته چې لکه هغه سونه سټرګل کوي جی هغه خپل دونه ټایم موږ سره کوي سپینډ کوي زما خپل سټډي کوي نو هغه موږ سره راځي هغه خپل سټډي پری دی په منځ کې هغه موږ سره راشي هغه موږ سره سپورټ کوي موږ ته تر ماښامه پورې ناستې موږ تقریبا 2 بجې راشو او تر ماښام مانګون نه بعد موږ رکورډ نه وځو تر هغه ټایمه پورې هغه موږ ته ناستې یې لکه کوټ کې ویټ کوي نو ویټ کول ډېر ګران کار دی اچھا کو ته دا وشي د امي سټرګل دی د ابو سټرګل دی په تم سټرګل کې خیبر پختونخوا حکومت هم چې دی ډېر فیسیلیټیز دل درکړه آیا ته به دا غنې چې یاره کو ته د دې شیزونه احساس ونه ک نو ته به څومره لوی ټیلنټ ضایع کی جی که مونږه د دې ټولو ته دغه ونه کو کنه چې ما سره ماما راځي زره ماما راغونه کم مونږ ته کوچ سټکم کرواوي زه چې دا غي هغه ټریننګ ونه کم زما چې کوم خپل انرژي دې زاغه یوز نه کم بس همدا سره راشم کوټ کې ودرې کم 2 بالز هټ کم خبره ختمه کم نو هغه سره به زما خپل هیلث ایشوز هم زما زیات شي او بل دا چې زما خپل کم انویسټمنټ د باندې کیږي ټایم انویسټمنټ ته پیسو انویسټمنٹ ته نو آیا غبم ضایع شي هغه ماشومان کم چې دغه د مور او پلار دغه انویسټمنٹ تا ټایم تا سکول ته جلړ شي سټډي نه کوي په سکول کې ځان ډیسپلین نه ساتي په کور کې ډیسپلین نه وي سټډي نه کوي سپورټس کوي فاطمه باغی ته سوې زه باغی ته دا هم چې پلیز خپل پیرنټس باندې رحم وکړئ خپل پیرنټس چې کوم دا دونه سټرګل در سره کوي دا غي سټرګل مزایا کوي دا غي دغه ته وګوري افورټس ته وګوري چې څونه غي تاسو سره افورټس کوي تاسو کوشش وکړئ چې دا غي نه په ډبل ریزلټ غي لور کوي بالکل ګرانو کتونکو یقینا چې دغه میسج د مانو د هغه والدین سره دی چې نن فاطمه نن په مشرق ټي وي کې ناسته ده نن وزیر اعلی هاوس ته تللی وه په دې عمر کې نو یقینا چې دا د سټرګل نه پس مشران وایي چې اول خوره د ځان وخې نو بیا خوره د ښکار وخې بغیر محنت اسم نه کیږي او په کار دا چې موږ ماشومانو کې دغه جذبه واچو چې محنت وکړو د محنت دپاره چې دی څنګه د فاطمه امي چې د نو هغه ګراوند ته
راځي دی ریګولر راولي نو یقینا موږ خپل بچو د پاره پکار چې دا ایکسکیوزز نه کوو چې یاره ټایم نشته گیم مکوا پکار داري چې موږ ولا پخپل چې دی نو ټایم ول ورکو اروج ډیره مهرباني د غي کشر خور چې د نو موږ سره پروګرام کې ناس زو د میله او د مینه پس راځو د نوې ملمنې سره او د سینیئر جنرال اجازه د وزې سره چرته مزه موږ سره اوسه प्रोग्राम की प्यार कल ग्राउंड को तुमको तासु गोरे मशरिक स्पोर्ट्स और मंगसरा सीनियर जर्नलिस्ट इजाज अहमद दौजे से बरा सरनास से और बलरा सर चिदानो द फातिमा रूज चिदा द तुरलुरदा उम्मीद तुरलुरदा हरीम फातिमा चाचे डबल की होम सिल्वर और सिंगल की होम सिल्वर और द दिलचस्प मुकाबले न पस चिदिनो नन د خیبر پختونخوا حکومت چې د دې لپاره د سکالرشپ اعلان کړی دی او د پیسې ملاويږي اجر اسنه صاحب په خیر حال السلام څنګه ټیک ټاک بچي سوم کې سبق وې 6 کم سکول کې آرمی پبلک آرمی ټینس ته ولې رااله لکه ګرانډ گیم نه دی منډه او تړلې او خولې او टेनिस ग्रांड गेम दे पर इंसान जी ग्रांड अरसा न कहीं नोगा बस कहीं और यो पदी के मंडा दनो मंडी सारा इंसान जी कम हेल्थ भी नोगा खवी और नूर ज़बार तो हम ज़मादा शौको शौको जी नन چې وزیر اعلی واستلاړ نو خوشاله وي आओ जी खुशहाल سونه خوشاله وي پړو بي زلاړې जी او کوپرس کته ته گیم د نه کو نو دغه ته خو نشوتلې نو ته وای چې یاره نن وزیر اعلی واستلاړ ما خدای ز مهنت کوم نو پرایم منسٹر هاوس ته بلاړ شمه صدر پاکستان سره به ملو شمه دغه شانتي په ټي وي به راځم او خبرې به کوم خوږی نو کو دا سټرګل نه کینو بیا خو بدلته پاتې شي کو نه کې به سټرګل نه زه سټرګل کوم زه به خپل مور پلار نوم روشن کوم او زه به خپل مور پلار نوم روشن کوم نو سری به خپل مهنت کوم نور او د خپل کوچانو نوم بم روشن کوم چې هغه موږ سره د خپل ملک پکې د صوبې پکې جی نو سبا هغه ماشومان ته کم چې ستا کلاس پیلوز دي او یا تاسو نور موږ دی وخت په ټي وي باندې ګورغي ته بس پیغام ورکې زه به غي ته دا وایم چې زما مور پلار زه دلته راوسته ما له دا نه اهمیت راکړو چې ستانه سره جوړه شي نو زه به هغوی ته م ووایم چې څنګه ستاسو مور پلار تاسو سکول ته لیږي دارنګې دا د سکول او د یو برابر دی نو زه به هغوی ته ووایم چې ستاسو شوق وي نو تاسو خپل پیرنټس ته ووایئ چې هغوی تاسو دې ته راولي تاسو بیا دلته کې خپل محنت وکړئ خپل د مور پلار نوم روشن کړئ د خپل صوبې نوم روشن کړئ د خپل ملک نوم روشن کړئ بالکل ډیره بالکل یقینا چې ماشاءالله نه یو دوه خبرې نور هم کو خیر دونه خپل مزیدار جاندار خبره وکړي آیا مامي ته ډیر کاریږي او ابو ته ډیر کاریږي چې کله میچ بیلې زه به ماما بابا دواړو وایم چې دواړه خپئ زه هم خپم چې زه میچ ویلم ښه او جاړې جنکۍ زر په جاړې یاري شي نه جاړه منه پر بیلن نو ماته یو دا سبق ملو شي چې دا نه محنت چې تا وکړو نو دا کافي نو ته نور محنت وکړه ایکسلنٹ ښه نو نور محنت کې جی نو یوازې گیم کې محنت کې کو نه خوراک کې مې چې رقم محنت وکم چې ډایټ واخلم زه چې خوراک کوم نو زما ماما ماته وی خوراک کوه په مقدار کې کوه دا نه چې بس انسان خوراک کوي نو بس هغه ښه ډېر کوي زه به ورته ووایم چې تاسو سپورټس کوئ نو دا نه چې بس تاسو ډېر خوراک کوئ تاسو یو لیمټ خوراک کوئ چې هغه ستاسو هیلث ته دغه نه کوي نقصان نه کوي که نه پولیټه سې موډه کوئ چې خلک موږ لړ شو کړ د گیم او سټډي اور بیا فیملی کې چا برډے دا چا کویدن دا واده دي نو څنګه مینج کې کو نه ځي نه چې واده وي نو زه هغه اگر زما ډېر نږدې وي نو هغوی کره بیا زه ځم زه دلته بیا سپورټس ته نه ځم اگر دلته کې په پېښور کې وي نو بیا چېرې زه مطلب گیم ته هم ځم بیا دلته کې واده له هم راځم اور سټډي خپل او سټډي کې برډے چې د چاینو غیله زی کو نه زی برډ چې زما فرینډس وي نو زه هغې زیاته نه ځم کیونکې ما ته زما خپل کور کې هم هر څه کولی سټډي کولی سټیډیم ته تلل وي نو اگر ما ته زما د ډېر بیسټ فرینډ وي یا اگر زما مور مال اجازت راکوي نو زه هله ځم هسې نه ځم هسې نه ځي
چې ګیم نه سکول ته لاړ شي د سکول ته بیا ګیم راشي د ګیم نه پس چې د کور ته راشي نو بیا د دوران کې د سټډي څنګه مینج کې زه سټډي داسې کوم چې زه سکول ته لاړ شم نو زه سکول کې دا نه کوم چې زه اوده یم زه په سکول کې ویښه ناست یم اکټیو یم چې سره ټیچرانو خبرو ته غور کوئ هغوی چې کوم لیکچر درله درکوي نو هغوی ته چې ستاسو کنسنټریشن وي نه بعد که تاسو سټډي صرف دا نه وکړئ چې ریډ یې وکړئ نو ستاسو دا نه وي چې ستاسو مارکس ښه راشي اگر تاسو کور ته راشي هغه همداسې بس بیګ کېږدئ او بس بیا همداسې کښېنئ نو هغه خو بیا دغه نه که فایده نه ورکوي جی نو بیا چې بیا د ګیم نه پس راشي نو لږ شانتې بیګ میګ رالی کو نو وایي چې ستړی یم ما خواشه نه زه بیګ رالم زه سکول کار کوم زما دا نه ده چې زما پیرنټس ماته وایي سټډي نه زما پیرنټس هم ماته وایي سټډي وکړه هغوی هم وایي چې د ښه مارکس راشي د پرسنټیج ښه وي نو چې هغوی ماته وایي سټډي وکړه نو زما خپل هم دغه وي چې زه سټیډیم ته ځم زه سکول ته ځم نو زه به خپل سټډي هم کوم چې زما نه مور پلار مانه خوشحال دي چې او دا موږ د سپورټس ته واچول نو دا خپل سټډي ته هم دھیان ورکوي او بل دا چې سبجیکټ کم یو خوښ دی لکه خلک وایي چې لکه موږ وایو چې موږ د میث نه یریدو که نه ایجاد صاحب هم را سره ناست دی دوی نه به هم تپوس کوو کم سبجیکټ دی ډېر زما هسټري خوښ دی هسټري ولې دی خوښه ده هسټري دا دی چې هغې کې ته نیو شی زده کړو نو هغه نیو شی کې نور ته دننه لاړ شي هغې کې ستا انټرسټ پیدا شي لکه تاریخ هغه څیزونه ته مشرانو نه خبر چې د هسټرۍ نه خبر شي چې د یو قوم یا د یو پرسنالټي زوال او عروج څنګه جی دا د پاست چې کوم هر څه شوي نو هغه تاسو ته پاست نه چې کوم هر څه شوي نو هغه تاسو ته پته ولګي چې او په پاست کې دا و هسټري هم چې دی دا رنګې ده چې حضور صلی الله علیه وسلم چې دی په هغې کې کیسیان شوي دي نو مال هغه خوند راکوي او زما خور وه نو هغې هسټري چې دی د هغې خوښ و پر هغې چې هسټري خوښ و نو هغې به دا نه هغې مطلب ټیچر ته به کنسنټریشن سره کتو هغې به ټیچر سره خبرې مطلب سوالونه به ترې کول نو هغې سره چې هغې ته ما کتل نو د هغې نالج ډېر شو نالج ډېر شو مارکس ډېر شو جی او د هغې هسټري چې هغې ای به زما په رنګ چې دی ټیچر ته به اکټیو وه هغې به کلاس کې ټیچر ته ښه ښه شته کنسنټریشن سره اورېدو نو چې کور ته به راغی هغې به ریډ وکړو نو هغې به چې دی هغې کې به هغې هم انټرسټ پیدا کېدو او د هغې به مارکس ډېر ښایسته راتله اور د هغې سره به هغه به چې کار ته ناسته وه هسټري ته نو ما به هم هغې سره زه ناسته وم هغې نه ما تېرولو نو زده کړه کوله هسې چې دی حریم فاطمه حریم خپلو کې داسې کله کله جګړه راځي چې زه ښه پلیر یم ته ښه پلیر یې نه زموږ جګړه ني د هغې خپل دغه دی زما خپل دغه دی زه اور هغه چې داسې وو نو د خوریانو فرنګي وو هغه ما ته وایي چې ستا دا شی غلط دی ته په دې باندې کار وکړه نو چې زه هغې باندې کار شروع کړم نو چې ما ته د هغې شی غلط لګي نو هغه هغې ته زه ووایم پوینټ آوټ کړي وته جی نو هغې سره چې پوینټ آوټ کړم نو هغه خپل هر څه ټیک کړي زه خپل هر څه ټیک کړم نو زموږ جګړه لکه په خپلو کې د یو بل کوچزم یې ډېره ضروري خبره ده چې واقعي ده چې دغه شان څوک وي چې څوک چې دی هغه د خپل ځان چې دی هغه په خپله کوچ جوړ شي حریم تا دا اندازه کېده چې کله گیم به شروع کو چې زه به وزیر اعلی هاوس ته ځما زه به سلور راځم زه ماته به سکالرشپ میلاویږي زه په مشرق ټي وي باندې داسې ښکلې ښکلې خبرې کوم نو چې گیم نه شروع کول داسې خیال وکړو نه زما دا خیال نو زما بس صرف په دې ذهن کې دا خبره وه چې زه گیم شروع کړم نو زه به انشاءالله خپل محنت کوم زه به خپل مور پلار نوم روشن کوم د خپل ملک به نوم روشن کوم د خیبر پښتونخوا نوم به روشن کوم زما به ذهن کې دا زما دا نه وه چې زه به وزیر اعلی سره میلاویږم زه به مشرق کې راځم زما په ذهن کې دا دا نه و خو لکه هغه ته ملوش ایجاد صاحب ډېره مننه اخري څه دی بالکل ټایم ټیټ دی ماشوم مې داسې او مې جړا راوسته او مې خندا راوسته او مې راله جذبه راوچته کړه چې آیا کم خیالونه کم سوچونه مونږه سوکاله وړاندې لیدل چې زمونږ ماشومان دی کم سوچ کم لیولي نو څه به وایي تاسو په خپله بې وکړار یې زه خو چې دی هغه دغه خبره وي آنسر لیس چې سړی شي که نه او څوک وایي چې زمونږ ملک ته خطره ده یا زمونږ ملک ته چې دی داسې څوک شته نه چې زمونږ دا ملک مخکې بوځي دا ټیلنټ تا وکته شي از جسٹ 10 year old Kana, and she is medalist at a national level, and she is talking about her family, Kana, our family support, or bia dagi ambitious, just by zama sadaga de. No da ma shuman zamunga mustaqbil de.
په دې باندې توجه ضرورت ته او دا چې کوم انیشیټیو اغشتل شوی دا چې کوم سټیپ اغشتل شوی دی څنګه ما تاسو ته وی رائټ ډایرکشن بالکل رائټ ډایرکشن اجازه صاحب ډیره مننه ډیره شکریا اریم ډیره مننه فاطمه ډیره مننه چې هغه وختي را سره هغه پیرنټس ډیره مننه چې یقینا چې دغه شانت خپل بچو ښه تربیت کول او هغه د قوم لپاره څنګه چې اجازه ده اوزه سه وي څوک وایي چې پاکستان ته خطر ده څوک وایي چې زمونږ ملک چې د بدامني ده یقینا چې مونږ خپل سترګې چې دي اوغړو او ښه څیزونه لیدل شروع کړو هر انسان چې دی نو هغه ډیر قدرمند دی ډیر عزتمند دی او پکار دا دی چې مونږ په خپلو کې دا وړې تربګنې او دشمنۍ ختمې کړو او راځئ چې دا پاکستان ښه خوبونه ووینو ښه خیالونه ووینو د خیبر پښتونخوا ووینو ځکه که موږ دې ینګ کول ته ټایم ورنکړو هسې نه چې بیا لاس موړو او د خیبر پښتونخوا ټیلنټ چې دی هغه په دنیا کې په خلکو باندې ځان منلی دی او موږ مشرق سپورټ نن دغه یو هڅه وکړه چې تاسو د خیبر پښتونخوا ټیلنټ مخې ته راولو امید دی چې ستاسو پروګرام خوښ شوي ما له راکړئ اجازت سره د میلمنو چې هر چرته روغ جوړ خوشحاله ښاد آباد او بریالي اوسئ